skeletal muscle, skeletal muscles. Now movement of skeletal muscle فستر قباندي کیږي یعنی skeleton ته چې کلا muscle movement ورکوي نو څنګه ورکوي دا غیر پاره منګه some basic morphology ویله morphology of muscle تاسو براته اوس وایي morphology of muscle. Let's suppose this is a bone. دا زمونږ سره یو bone دی. تاسو به کتلی وی ویلی به می this is a bone او دې bone سره چې کوم دی نو بل bone attached دی. Let's suppose this is another bone. او د سره دوه bone نور attached دي. دا کم بون دي فور لیمز ورته ویلی شي. ښه دې بون ته موږ څه وایو سکیپولا څه ورته وایو او دې بون ته څه وایي هیومرس څه ورته ویلی شي او دې بون ته څه وایي ریډیس او دې بون ته النا ریډیس اینډ النا. نو دا درې بون دي. مټ چې کوم دی تاسو داسې ونیسئ ایکسټینډډ حالات کې داسې په دې کنډیشن کې دی. موږ دا ویلي چې د سره دوه مسل اټیچ دي. څو مسل اټیچ دي؟ دوه مسل اټیچ دي. یو مسل چې کوم دی نو دا دی چې د مټ نه لاندې وي چې کوم د مټ نه لاندې طرف ته دا مسل دی. بل مسل چې کوم دی نو مټ نه پاس وي او دلته دا د ریډیس سره اټیچ وي. څه سره اټیچ وي؟ ریډیس سره. سو یو مسل زموږ سره دا دی چې کوم د ریډیس سره اټیچ دی او بل لاندې چې کوم دی د النا سره اټیچ دی او یو سایډ یې دلته د سکیپولا سره اټیچ دی. ښه دې مسل دې ریجن ته موږ څه شی وایو چې کوم ځای کې فکسډ بون سره مسل اټیچ وي دې ریجن ته څه وایي؟ دس ریجن از کالډ the tendon په ذریعه چې کوم فکسډ بون سره اټیچ وي this region is called origin. څه ورته وایي؟ origin. او کوم ځای کې چې دا د موویبل بون سره اټیچ وي د ټینډن په ذریعه دې ریجن ته څه شی ویلی شي؟ this region is called insertion. څه ورته ویلی شي؟ insertion. اوس دا چې کله تاسو مټ داسې ایکسټینډډ حالت کې ونیسئ داسې ستاسو مټ ښکته زانګي هینګینګ پوزیشن کې وي نو دې پوزیشن ته موږ وایو څه شی ایکسټینډډ کنډیشن. څه ورته ویلی شي؟ ایکسټینډډ. څه ورته ویلی شي؟ ایکسټینډډ. سو دا چې کوم موږ ته ښیي دا په ایکسټینډډ کنډیشن کې دی. اوس تاسو دې مسل ته یا دې مټ ته حرکت ورکوئ او داسې راغونډوئ. څه کوئ؟ راغونډوئ داسې رانیغ کړئ راوچت کړئ دا مټ ځان ته خولې ته راوړئ نو زموږ سره داسې کنډیشن راځي. لیټ سپوز دس از سکیپولا. دا سکیپولا ده او بیا چې کوم دی د سره دوه بون اټیچ دي یو بون اټیچ سوري کوم ته چې موږ هیومرس وایو دې هیومرس سره چې کوم دی نو بل بون اٹیچ دی دس از کالڈ ریڈیس او بل بون د سره اٹیچ دی دس از کالڈ څه ورته ویلی شي؟ النا. نو مټ تاسو داسې راغونډ کړئ نو د مسل سره څه چل وشي؟ دلته چې کوم مسل دی او دلته چې کوم مسل دی نو د مسل په شیپ کې فرق ښکاري. څنګه چل دی؟
څنګه فرق کوي ها باره چې کوم دی غټه شو لاندې څه شوه وړه شو دې کنډیشن ته چې کله تاسو مټ راغونډ کوئ نو دې کنډیشن ته څه شی ویلی شي دس از کالډ فلیکسډ څه شی ورته ویلی شي فلیکسډ کنډیشن او دې فینامینا ته ویلی شي فلیکشن څه ورته ویلی شي فلیکشن نو مونږه بله ورځ وایو چې کوم ځای کې د فکسډ بون سره مسل اټیچ وي دغه ریجن ته مونږه اوریجن وایو کوم ځای کې چې د مویبل سره بون اټیچ وي دې ریجن ته څه وایو انزرشن وایو او کوم چې د دواړو ترمنځ وي دا ریجن دې ته څه ویلی شي بیلی ورته ویلی شي څه ورته ویلی شي بیلی ورته ویلی شي نو د مسلز په بیلی کې تاسو ته فرق راځي چې کله مسل کنټریکټ کیږي یا ریلیکس کیږي نو څه کیږي بون ته د څه کوي حرکت ورکوي بون ته څه کوي حرکت ورکوي نو اوس چې کومه سکیلیټل مسل دی بون ته چې کوم حرکت ورکوي سکیلیټل مسل نو دا آلویز ایکټ ان پیئرز سکیلیټل مسل آلویز ایکټ ان پیئر سکیلیټل مسل په څه کې کار کوي ایکټ ان پیئرز ایکټ ان پیئرز نو په پیئرز کې دا چې کوم دی نو کار کوي کله چې سکیلیټن حرکت کوي نو د حرکت دپاره د موشن دپاره دوه مسلز پکار دي کم از کم څو مسل دوه نه زیات پکې حصه هم اخیستی شي کم از کم څو پکار دي دوه مسلز پکار دي او دواړه مسل چې کوم دي دا به د یو بل اپوزیټ کار کوي څه به کوي د یو بل اپوزیټ کار کوي نو په پیئرز کې ون مسل اینڈ د سیکنډ مسل یو او بل چې کوم دی زموږ سره دویم نو ون مسل وین کنټریکټ یور کنټریکټ کیږي نو بله به څه کیږي د سیکنډ ون ویل بی relax one is contract the second one will be relax یا one is یو چې کوم دی نو دغه کیږي فلیکس شي فلیکسډ یو فلیکسډ کیږي نو بله به څه شي ایکسټینډ کیږي څه به کیږي ایکسټینډ کیږي یو فلیکس کیږي نو بله به څه کیږي ایکسټینډ کیږي نو تاسو که دلته وګورئ نو چې یو کنټریکټ کیږي بله څه کیږي ریلیکس کیږي دواړه د یو بل څه دي opposite دی no skeletal muscle always act in pairs and this action or function of the skeletal muscle always opposite to each other دا د یو بل څه وي opposite وي so this opposite function of the muscle is known as څه شی ورته ویلی شي antagonistic moment څه شی ورته ویلی شي antagonistic moment لکه پوه شوی بی the opposite function of the muscle to each other یا the opposite action of the skeletal muscle to each other this is known as antagonistic function څه ورته ویلی شي antagonistic function and the motion in the skeleton is caused by the antagonistic muscle is called antagonistic moment and this phenomena is called antagonism څه شی ورته ویلی شي antagonism اوس چې کله دلته اوس دا زموږ سره یو اگزامپل دی سیمپل اگزامپل چې کوم موږ ته ډرا کړی دی تاسو ته سټارټ کې مې وویل چې کله مسل دوه مسلز دی دپاره ریسپانسیبل دي زموږ د مټ د حرکت ورکولو دپاره دوه مسل سو دا یو سیمپل اگزامپل دی زموږ سره د مسل په انټاګونیزم کې یا په انټاګونیسټک مومنټ کې چې کله زموږ لاس چې کوم دی ښکته وي ایکسټینډډ فارم کې وي دغه ایکسټینډډ فارم ته موږ څه شی ایکسټینډډ کنډیشن وایو څه ورته وایو ایکسټینډډ کنډیشن کله چې دا مسل موږ راغونډو خولې ته لاس راوړو نو دې ته موږ څه وایو فلیکسډ کنډیشن څه ورته وایو فلیکسډ کنډیشن سو ایکسټینشن اینڈ فلیکشن اٹ از کازڈ بائی ا پیئر آف مسل پیئر آف مسل یو مسل دا دی او دویم مسل دا دی یو چې کوم دی نو اباو د هیومرس د مټ د پاسه دی او بل د مټ نه لاندې دی نو دا لاندې چې کوم مسل دی this muscle is known as this is called tricep muscle څه شی ورته ویلی شي tricep muscles او دا پاس چې کوم مسل دی this is known as bicep muscle د پاس مسل ته څه شی ویلی شي this is called bicep muscle tricep muscle and bicep muscles so tricep muscle and bicep muscle these are the two main muscles which help in the movement of our
فور آرم چې کوم دی دا زمونږ په فلیکشن کې او ایکسټینشن کې څه کوي مدد ورکوي نو داسې مومنټ په دې کې دا دواړه مسل د یو بل اپوزیټ فنکشن کوي څه فنکشن کوي اپوزیټ بایسیپ مسل چې کوم دی نو دا چې کله ایکسټینډ شي څه شي ایکسټینډ شي مطلب دا خوره شي دا وګوره بیلی خوره شوه که نه نو مټ چې کوم دی نو دا څه شو وغځېدو او لاندې مسل چې کوم دی دا څه شوه کانټریکټ شوه لاندې مسل څه شوه کانټریکټ شوه نو چې کله دا کانټریکټ کېږي په دې دوران کې ټرایسیپ مسل څه شی دی کانټریکټډ او بایسیپ مسل څه شی دی په دې دوران کې ریلیکسډ اټ از ریلیکسډ یا چې کوم دی نو ایکسټینډډ څه شی دی ایکسټینډډ شوې ده یا غځېدلې ده یا چې کوم دی ریلیکس شوې ده نو په دې دوران کې که چېرته دا مسل وغواړي چې یاره زه کنټریکټ کېږم او دا وایي چې یاره زه نه ریلیکس کېږم نو مومنټ به وشي دا دواړه د یو بل اپوزیټ کار کوي خو لیکن د یو بل سره کوآپریشن کوي یو بل سره څه کوي کوآپریشن کوي لکه مثال کې طور باندې دا مسل چې کوم دی دا مټ راغونډوي نو دا بله وایي زه چې ته راغونډوې نو زه به څه شمه ریلیکس به شمه څه به شمه ریلیکس به شمه خو دا مسل چې کله وایي زه مټ غځوم نو دا بله وایي زه ته راغونډه شو خو زه به وغځېږم پوه شوې که نه او چې اوس دواړه وایي چې یاره زه نه غځېږم او نه راغونډېږم نو مټ به دې بیا یو ډانګې شوی که نه بیا به هېڅ هم نه کېږي نو دا قدرت چې کوم دی دی کې داسې میکانیزم زموږ دپاره ایښودی دی چې یو کنټریکټ کېږي نو بله ورسره څه کېږي ریلیکس کېږي او یو دا یاد ساتئ چې کله مسل چې کوم دی دا همیشه پولینګ فورس اپلای کولی شي خو لیکن پوشینګ فورس نشي اپلای کولی اوس لکه دا مسل چې کوم دی نو دا مټ ما راغونډ کړو دا مټ بیرته دیکه کول دي غځول دي که نه دا دې پکې فورس نه لري دی صرف ریلیکس شي ځان ریلیکس کړي بس ځان مړ کړي دا بلی چې کوم دی نو دا یې غځوي دا داسې نه کوي چې دا راغونډه شوه دا بلې دی اوس دې ځای نه زور کړي دي چې نه بس بیرته وغځېږه داسې نه کېږي یا دا چې کوم دی وغځېدو دی بیرته زور کړي دي چې نه بس بیرته غونډ شه زه ستړی شو داسې نه کېږي نو همیشه مسل چې کوم دی سکیلټل مسل پولینګ فورس اپلای کولی شي خو پوشینګ فورس نشي اپلای کولی یاد ساتئ پوه شوئ که نه نو زموږ سره سکیلټل مسل always act in fear when one muscle is contract the other will be relax so this phenomena yeah in the other word when one muscle is flex the other will be extend and this phenomena is called antagonism څه شی ورته ویلی شي antagonism کم مسل چې کنټریکټ کېږي لکه کم مسل چې کنټریکټ کېږي دې مسل ته څه شی ویلی شي اوس مثال کې طور باندې دا مسل کنټریکټ شوې ده ټرایسیپ مسل کنټریکټ شوه this is also called agonist څه شی ورته ویلی شي agonist مسل پوه شوې که نه او چې کومه مسل نه ده کنټریکټ شوې بلکې ریلیکس شوې ده this is also called antagonist مسل اګونیسټ اینډ انټاګونیسټ دلته په دې کنډیشن کې تاسو وګورئ نو ټرایسیپ مسل څه بایسیپ مسل څه شل شوی دی دس از دا بایسیپ ده که ټرایسیپ ده بایسیپ ده پاس مسل چې کوم وي دا څه وي بایسیپ نو بایسیپ مسل څه شوه کانټریکټ شوه څه شوه کانټریکټ سو اټ از آلسو کالډ اګونیسټ څه شی اګونیسټ چې کله کانټریکټ شي اګونیسټک مسل ورته ویلی شي دلته ګوره لاندې مسل چې کوم دی نو اګونیسټ وه دلته اوس په دې کنډیشن کې په ایکسټینډډ فلیکسډ کنډیشن کې دا موږ سره بایسیپ څه شوه اګونیسټ شوه دا لاندې مسل چې کوم دا زموږ سره ټرایسیپ نو ټرایسیپ مسل څه چل شوی دی ریلیکس شوی ده که نه نو دا ریلیکس شوی ده ریلیکسډ this is now called antagonist it is called now antagonist نو چې یوه एगोनिस्टिक मोमेंट क्रिएट कई नु बला एंटागोनिस्टिक एक्शन परफॉर्म कई पहुँ कि या ची वह कंट्रिक्ट की नु बला रिलैक्स की दलता ची कम देनो दाई व जमंग सारा कंट्रिक्ट शवे दलांदी दलता दा रिलैक्स शवे दलता दाई व ची कम देनो पास रिलैक्स दा दलांदी दा शरे कंट्रिक्ट शवे पहुँ कि सो ची कला मट तासु रागोंड के दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स्ड आर फ्लेक्शन देता शवे लेशी फ्लेक्शन फ्लेक्स्ड आर फ्लेक्शन او کله چې مټ تاسو وغځوئ دې کنډیشن ته یا ایکسټینډډ کنډیشن یا ایکسټینشن ورته ویلی شي څه ورته ویلی شي ایکسټینشن نو دا دوه قسمه مومنټ چې کوم دی
چې کومه ایکسټینشن او فلیکشن پرفارم کیږي زمونږ په باډي کې یوازې دا مټ نه دی چې زمونږ صرف مټ ایکسټینشن او فلیکشن کوي. دا خو سمپل اگزامپل موږ د بایسیپ او د ټرایسیپ واغستو. نور که تاسو د ګوتو له مومنټ ورکوي دا هم لږ کمپلیکس مومنټ دی پوه شوې که نه. په دې کې بایسیپ او ټرایسیپ مسل نه دي، دې کې نور مسل دي. او ورځ موږ ویلو چې کله د بونس پیکسډ بون سره دغه ټیچ وي پوه شوې که نه یا پارشلی پیکسډ بون سره نو مخکې بون ته دی حرکت ورکوي. نو دغسې چې کومه دی زموږ د ګوتو دا حرکت آګې پیچې نو دلته چې کوم مسل دي دا کنټریکټ شي شاته ریلیکس شي، دا چې داسې شي شاته کنټریکټ شي مخې ته ریلیکس شي. موږ دا خپه داسې راغونډه وغځو خپه غونډه راغځو که نه. نو دلته چې کوم کوادراسیپ مسلز لګېدلي دي کوادراسیپ مسلز او کوم چې فلیکسر مسل دي یا ایکسټینسر مسل دي یو یاد ساتئ چې کومه مسل ایکسټینډ کېږي نو دې ته ایکسټینسر هم ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ ایکسټینسر. نو مختلف نومونه ورته راتلی شي ایکسټینسر مسل. او چې کومه کنټریکټ کېږي نو دې ته څه ویلی شي؟ فلیکسر. څه ورته ویلی شي؟ فلیکسرز. چې کومه کنټریکټ شي نو فلیکسر مسل هم ورته ویلی شي. اوس فلیکشن نو دا مسل څه شی دی؟ فلیکسر ده. دا مسل څه شی دی؟ ایکسټینسر ده. دلته ایکسټینشن په ایکسټینشن کې دا مسل فلیکسر ده او دا څه دی؟ ایکسټینسر. پوه شوې که نه. نو دغسې زمونږ چې کوم په دې ټپ کې یا چې کوم تای بون دی دلته چې دا موږ حرکت کوو خپره غونډو غځو زنګون نه لاندې باندې نو دلته چې کوم د کوادراسیپ مسلز لګېدلي وي یوازې دا نه چې دا زموږ په مټ کې دا دوه مسل دي دغسې زموږ په د خپه کې هم ډېر مسل دي خو مین پکې دا دوه دي دغسې زموږ د خپه کې مین چې کومه دي نو کوادراسیپ او فلیکسر او ایکسټینسر مسلز لګېدلي وي نو هغې په وجه باندې چې کوم دی موږ مومنټ کوو رننګ کولی شو. پوه شوې که نه. نو سکیلټل مسل آر آلویز مووینګ ان انټاګونسټک وے سره دا چې کوم دی نو حرکت کولی شي. Any question about this? دې باره کې څه کوېشچن وي نو وکړئ لکه څه شی نه سایز خو د دې ډفرنټ کېدی شي سایز او دغه چې کوم دی نو ویټ اینډ تھکنیس چې کوم دی دا د مسل څه وي ډفرنټ کېدی شي. دا په دې کې چې کومه بنډلز وي مسلز بنډل دا په هغې باندې ډپینډ کوي. انشاءالله د سټرکچر تاسو انټرنل سټرکچر ووایئ نو په دې باندې به پوه شئ.